ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم چې خپل عمل بدل کو نو الله بدل دې نعمتونه بدل کی وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له او کله چې الله په نعمت بدل کو او انسان نه عمل او د عقیدې په وجه عذاب ورکاو نو د چا په بدل عذاب واپس کی د چا وس نشته چې الله یې نه پریږدي په خدای راشي څوک یې پریږدي یې نه پریږدي الله یو رب البل کې دا قرآن وایي دا اوس نه ځي دا الله نیولې پالش براولي خلول بند کی لاس را کونډي شي خپې کونډي شي بیا نه لږي دا رب بند کړ دې نو قرآن خو د الله نعمت دی خبرې کو د الله نعمت دی سترګې غړو د الله نعمت دی وګورو باندې یو د الله نعمت دی په دماغ برابر د الله نعمت دی ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها کدا الله نعمتونه شمارای ساتل او رسول قرآن باندې کې لوی نعمت دی قرآن نه کاری تیاری هر سری صورت کې تاسو بیا وایي الله وایي مما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع دا قرآن خو ور دی قرآن ور دی او دا مسلمانان سره زر دي او دا مولي سره زرګر دی او زرګر چې تاسو کله کاري وېسئ نو زرګر ور بلکی او دا کاري او ته ونسي کبري کې خیره ما خیره په ور باندې وسوځي قرآن ور دی او مولي سره زرګر دی او دا سره زر دي په دې سرو زرو کې ګناهونه دي درو دی وایي زوغلیانی دیو گئی پپیو کی اوبو دیو اچھئی میلاو جونا دیو گئی شیطانی دیو گئی جواریانی دیو گئی گن کپیانی دیو گئی شرک دیو نکیگی بدعات دیو نکیگی رسم و روات کی دیو اختری گن گناہو ندی دا پسرو کولی خیرے دے او دا انسانانو دا دے سرو خیرے بغیر دا قرآن نند پاکی دیو قرآن پکار دیا زکالا مما یوقدون علیه فی النار بعضی هغه سره هغه چیزونه چې په دې باندې اور بل کی یا ګرم کی دی لره په اور کې او د څه لپاره ګرم وي ابتغاء حلیة د پاره طلب د کالو کاله اور کې ګرم کی زرګر او داغه نه نوې خسته کاله جوړ کی نوې زنانه رواني په دې تندي واچي خاص پکې دي کاله د عزت دی د قرآن دنا شي کالی تیار شي عزتمن لاندې انسان دی او چې د قرآن عالم شنو پرموار دی دی بیا نه پټیږي د الله مقام ورکړي سره بیکار دی چې کله د کاله جوړ شول دی قیمتي شو د زرانه دا کته زنه راوچت کی په تندې کې او چې کله د قرآن کاله جوړ شو طالب علم تیار شه علم یو کو او د قرآن خوندور علم حاصل کړ دیو د کته دې را پاتې وی کوسه دا مقام الله ورکړي او الله او متاعين او کله کله د سرو نظر کا سامان جوړي جان ته جوړ کی لوخه ته جوړ کی کولر ته جوړ کی او کله کله مولوی صاحب لګي تور بات تیار کی د قرآن نه یو عالم تیار شي عالم لوخه دی عالم کولر دی او خلق راځي او په ګلاس کې ته وګوري او قرآن نه چې دغه عالم او صاحبان تیار شوي نو خلق راځي نو هغه نه ځان لوخي راکړي او ځان له هغه نه علم اخلي ارڅ دي دا خلق محتاج دي دا خلق محتاج دي بادشاہ اوس په دې باندې سپي بادشاہ زمونږ زماني بادشاہ ته پوښتنه وکړه ولکه بلاو جماعتي هغه بلاو کلماتي مولوی صاحب دراشه مولوی صاحب لاړې وایا بلاو روزه نه ماتي یوم کفاره نشته مولوی صاحب راځي بادشاہ ته پوښتنه کفاره په کوم لاړو وا سودم تشین کوم لاړو کفاره کوم باندې چې کفاره نشي روزه په ماتي بیا کې نه لاړې زدري ولا بتاو څه ذکر کوم په کوم لاړو چې روزه نه ماتي هغه زما او سال خلی لاړې چې تیرې روزه نه ماتي په کوم لاړو چې روزه ماتي او کفاره بنشي
هغه د بل ملګري لاړې دي چې تا ته په خولې کې توکي او ته ته نفرت کوې او ته تا له الټې راولي او هغه تا ته په خولې کې تو کړې او تا تېرې کړې روژه ماته شوه خو کفاره به نشته لیکن که ستا یو محبوب دی او ته د هغه لارې نسې ګڼې لکه ګبین چې خورې او هغه درته په خولې کې لارې تو کړې او تا په مینه محبت تېرې کړې نو یوازې روژه ماته نه ده دا روژه به مړه ګرځي 2 میاشتې روژې به ونیسي دا باچا لکه راځي دا خو دا باچا دی دا علم دی ورسره علم خو سرمایه ده بخاري بعضې مسایل راوړي دي بابونه قایم کړي دي اقدام راوړی میخه کوی ته اړتیا وشي چیلۍ کوی ته اړتیا وشي نور څوک کور نشي زنانه راولګي د بلې نه تبر اړتیا وکړه تو اړتیا وکړه تیرا چاړه اړتیا وکړه بسم الله الله اکبر وي کته په هغې باندې ولګي د هغې نه وینه روانه شوه چې سړی پسې کوزېده هغه مړو حلال دی که مردار دی دا مسله ته سره باچا ولې وکړي باچا ته د محتاج دی او که باچا ته تپوس وکړي سرمایه والا ته تپوس وکړي بچې پیدا شوی د کور کې بانک ورته غواړي زنانه چې تپوس وکړي سړیا بانک خو ورته ته ووایي خو تا پته ته شته چې په ښي غوږ کې به ورته وایي که به ګچ کړي اقامت به ورته کوې که بانک به ورته وایي که عادت دی نو بانک به اقامت دواړه به ورته کوې او جنۍ نه نو څه به ورته کوې سړی حق تک شو ښځه ډول موټر ورسره شته پیسې شته جایداد شته بنګله شنګله شته عزت شته یوه د بانک مسله نشي حل کولی باچا خدای د تا الله علم ورکړی علم بادشاهي ده په الله قسم علم راغله علم بادشاهي ده او د عالم په باره کې د الله نبي وایي چې قرآن او سنت الله ته ورکړي دي ته سره علم شته او دې د چا د دنیا په چیزونو باندې بل چا الله د دنیا په چیزونو عزت ورکړي دي او دې د دنیا را انسان د ځان نه د علم نه بره ګڼي دا ناشکره ګناه دی دومره سرمایه ستا سره شته دومره علم شته دا د عزت چیز دی دا د کرامت چیز دی په خپلو بچو علم زده کړي که مور دې په کور کې تپوس وکړي د سړي نه وکړي سړي نه ګیره کې سپین دي لیدلي تپوس وکړي سړیا دا سر بار بار دی غسل کې راخورومه دا په دې بنیاد چې ما ولیدلي چې یو ویښته په جنابت غسل کې وچ پاتې شي نو غسل یې نه وځي نو دا بار بار دا سر راخوروم دا خو ما ته ډېر تکلیف دی په دې کې به ته چلاو نه معلوم سړی وایي زه ډېره څه خبر یم زما محراب کې یو خوا صادق شي هغه نه ورته وځم یوه مسله دې شاري چې هغې ته وایي چې ته سر مه خوروه په زنانه باندې جنابت په غسل کې کونځی پرانستل نشته ټوټه کې پرانستل نشته څرمن به لمده کې به یې کې به اوبه وایي څه به څرمن لمدی دا خواره ویښته کته ژوند به نه لمدی په تا باندې د دې التزام نشته دې دا مسله نشي کاجی تپوس وکړي زنانه ورن سبا علم شروع کړو زنانه وایي شریعت په اوداسۍ کې خلاف کوي سړی زه خلاف کوي خلاف کودو کې خلاف کوي دغه پته نشي ګیره کې خلاف کوي دغه پته نشي دا علم سره تعلق ساتي کم شی چې فرض دی پتا او ما باندې دا علم هم فرض دی مونږ فرض دی علم فرض دی پتا دا د مولا شی نه دی او داس فرض دی پتا علم فرض دی په هر نارینه زنانه چې کوم عمل فرض دی دا علم هم فرض دی او داس څه فرض دی چلو څه فرض دی پاوګه سي چلو یوازې څلور فرض نه یادې باقي سنت به یاد کړو سره او دا ټکي به سره یاد کړئ چې استاد دي پاوګه کې څلور فرض دي مخ انزل لاس انزل پی انزل سر مسا څلور استاد جی څاځي به خبره ګندګي ورو مول زینو جی تقاضا شانو جی ګندګي دا نه وتا او پرز مخته
استنجا نه ده فرض چې د کوم نه ګن وته دی او ګن هغه نه وته دی او انسان د مخ فرض دی وی وان دې تر دې درد دی دا ټکي ورته څوک وایي دا مولوي شي دا ستا فرض دی ته به دا معلوماتو کې مولوي صاحب کینی او دا هغه نه روح دا اصول زده کوي مسائل به علماء نه زده کوي علم سرمایه ده علم سرمایه ده علم نور دی علم رڼا ده دنیا تیار ده دنیا چې راځي به علم رڼا کېږي بوډا په تقریر کې به عالم باندې اواز کړ وی بس د خلک پوره شوي پوه دی نو ما هغه بوډا ته ویل بابا ته پوهېږي خپله ګزاره کوم خپل مونځ اودس پې کوم نو ما پرې سوال وکړو مې مونځ خپل صحیح کولی شي الحمدلله مې د شپې تهجد کوې او مې چې څلور رکعاته نیت وتړي د نفلو او لنډه قاعده نه پاتې شي څه به کوې وایي سیده سوه وکړو مې ولې لنډه قاعده په نفلو کې مې سیده سوه راغلي دي یو سړی افضل چې اوس څه وویل لنډه قاعده سوه نفلو کې فرض ده که سنت ده که واجب ده ما ته دا وویل بابا غلی شو یا بابا کله پوهېږي بابا مونږ ته نه راځي بابا ته ټول ما طالب علم شه د خپل جومات د مولوي صاحب سره کښېنه یوې مسلې تپوس کولی مونځ به زده کړي اودس به زده کړي الله دې ستاسو بچي به عمله عالمان کړي دا حافظان دا واړه واړه دا د علم لوښي دي او دا د قرآن لوښي دي دا د قرآن بکسي دي او دا علما دا د قرآن د تفسیر لوښي دي سره د قرآن سرمایه ده الله رب العزت فرمائے هغه پورې د نعمت نه اخلم تر څو چې تاسو عمل نه بدل کړئ عمل بدل کړئ نعمت بدل واله الله دې تاسو زمونږه دا کمزورې بندګي په خپل دربار کې قبول کړي په دې به اتفاق وکړو ان شاء الله زموږ ځای نه دي نږدې یو بل سره ملاقات کېږي او راځو بل رمضان په ښایسته خوندور طریقې سره ادا کوي ختمونه جوړ شي تبلیغ له لاړ شي وخوره کوي چې روزې له لاړ شي د قرآن درسونه کې شرکت کوي جوماتونه آباد کړي یو بل سره وروري قایمه کړي د یو بل د ګریوان نه لاس وباسئ او د یو بل سره رونه شي الله تاسو موږ ټول رونه کړي الله دې موږ عمل راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دعا وکړئ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم الله موږ ټول معاف کړه الله زموږ مور پلار او استادان معاف کړه او الله زموږ رشتہ داران معاف کړه او زموږ شاګردان معاف کړه او اے الله زموږ دوستان معاف کړه الله د ټولې دنیا مؤمنان معاف کړه الله رمضان دی او دلته د کومین الله موږ تاسو درخواست دی الله په رمضان کې موږ بغیر د معافۍ نه پرې نه دی الله موږ ټول معاف کړه الله موږ د معافۍ نه بغیر پاتې نه کړي الله د زنانه معاف کړه د نارینه معاف کړه د خلکو په کورونو کې دینداري راوړه زنانه او نارینه دیندار کړه الله ته زموږ نه رضا شه ستا رضا لوی نعمت دی خپل رضا موږ ته نصیب کړه اخلاص موږ پیدا کړه موږ د شرکیاتو بدعاتو نه وساتل د رسم رواج نه وساتل د ریا نه وساتل د حسد نه وساتل د تکبر نه وساتل د جمیع مفاسد د اعمالو نه موږ په امان کړه او د دین خدمت د مرګ پورې موږ ته د خپل رضا لپاره نصیب کړه د خپل رضا لپاره نصیب کړه او ای الله چې په څه خوشحالېږي هغه موږ ته نصیب کړه چې په څه خفه کېږي د هغې نه موږ وساتل الله د ملګري تبلیغان دې جومات ته راغلي دي روزګار عالمه د تبلیغ دې کار کې د ټولو مسلمانانو له توفیق ورکړه د قرآن درسونه دي اشاعت توحید سنت علما لګیا دي عام علما لګیا دي او یې درسونه کوي مدارس دي تعلیمونه ورکوي الله د دغه علماو په تقوا په علم په عمل کې برکت واچوي الله دې مسلمانانو باندې عظیم امین محمد پیدا کړ څوک بیماران دي شفای کامله ورکړه او څوک یا الله قرضداري د قرضې ول ختمې کړه او یا الله څوک پریشان نه دا و پریشانې په خوشاله بدل کړي دې ماشومان قرآن وی ختم کړو یا الله پاک دا قرآن دې په سینه کې تر مرګه پاتې کړه او الله دې با عمل عالمان کړه او
او دې مور پلار ته دې خیرونه په دواړو ځوانو نصیب صلی الله تعالی